بل زمونږ بس دغه دی چې زمونږ دې خلکو سره خاص د الله په رضا روغ وکړه، هېڅ قسمه څه زمونږ سره زیاتي څه دغه نشته او الله پر رضا هم دا بخلي دي. دوی څه پیسې څه ورکړې وې صمد باچا دي هغه ما غیشتې دي، ما ورته واپس کړي، ما د الله پر رضا باندې دوی بخلي دي. دې نه علاوه چې زمونږ نور څوک ملګري راغلي دي، دې کې مولانا صاحب راغلی، نور کسان راغلي دي، هغې لکه موږ دپاره ډېرې منډې والې خو بس نصیب دلته کې شو، دوی سره دوی پکې دغه شو دا روغ شو. موږ د ټولو شکریا ده که استاد. زما محترم ملګرو، زه اول د خپلو مشرانو ډېر شکرګزار یم چې دی ما ته دلته د راتلو بلنه وکړه، دعوت یې راله راکه او بیا د دې شکریا په دې خبره باندې ډېره کوو چې دوی د یو دوو فریقینو مسلمانانو رونو په منځ کې منډې ترړې هلې ځلې وکړلې او د دوی په هغه سایه او کوشش باندې الله تعالی نن دې خبرې ته دواړه فریقین کینول چې هغوی دواړه نن راضینامه کوي او الله تعالی کلام باندې جوړه کوي. دا زمونږ او ستاسو دپاره د دې معاشرې د ډېرې خوشحالۍ خبره ده. څنګه چې زمونږ محترم ورور قاسم صاحب وفرمایل او د هغې نه مخکې زمونږ صمد باچا صاحب ووی، نو صمد باچا صاحب خو ډېره عجیبه خبره وکړه چې صلح څوک کوي د جټانه خبره ده، یو وخت پې دلته ده او یوې جنت کې ده، خو که څوک یې روانوي نو یو وخت پې دلته ده او یوې جهنم کې ده. خبره جټانه ده، خو که سوچ او فکر ورته وکړي نو دا یقینا خبره ده چې صلح سبب د جنت د تلو دی او دا دنیا چې ده نو دا د آخرت دپاره یو پټی دی. په دې دنیا کې دی چې څه وکړل نو په هغه آخرت کې به اورې به، نو که صلح دې وکړله نو دا سبب د جنت د تلو دی. خو که د یو مسلمان زړه دې ازاري که هم په دې دنیا کې دا یو وخت په بریدل تی نو بیا دا د جهنم د تلو سبب دی. الله دې موږ او تاسو ټول د جهنم نه وساتي. زموږ شریعت او زموږ د دین یو ډېر جامع معنی دین دی. ما یو ځل یو واقعه کتله، په د هندوستان کې یو پنډتو د هندوانو د مشر ته پنډت وایي، هغه یو مندر باره کې مسلمانان ډېر تنګ کړي وو او هغه مسلمانانو ته وی چې زمونږ د هندو مذهب چې دی نو دا حق مذهب دی او بیا دلیل کې دا وی دا حق په دی دی چې تاسو وګورئ زمونږ دا مندر چې دی نو وی دا 100 کاله وشو، وی دا دقه شان ولاړ دی او وی د دې نه کړکۍ خرابه شوه نه ور خراب شو نه چرته دیوال را پرېوته. او د مسلمانانو دا جوماتونه چې دي نو بس دا یو 100 کاله وي او بیا وی روان کې ویلی جومات جوړیږي. وی دا زموږ مذهب حق دی. نو اوس لکه که موږ ته څوک داسې څوک ووایي که نه، مثلا یو یهودي په هوا باندې والوځي او ما زموږ دا مذهب حق دی او ګوره زه دا په هوا ګرځم، نو تاسو بیا منئ چې دا حق دی؟ نه، موږ به وایو چې ته په هوا ګرځې خو یا به دې ځان له خېټه کې څه مشین لګولی یا به دې څه سحر او جادو سحر به دې کړی په هوا به ګرځې او یا به دې څه داسې خراب سړی شیطان به د سره یې هغه به دې په هوا ګرځې. صحیح ده، خو دا خو ته نشو ویلی چې یاره ستا مذهب حق دی، ځکه چې زما مذهب اسلام دی او هغه حق دی. خو د عوام وروڼه په دې نه پوهېدل چې یاره هغوی به چې د ده دې خبرې ته کتل نو هغه به وی چې واقعي دا مندر نه روانېږي او زموږ د مسلمانانو دا جوماتونه روانېږي. نو په دغې زمانه کې یو عالم او د هغه شاه عبدالعزیز صاحب وی چې زه به دې سړي له جواب ورکوم، خو وی دا جواب به هم زه دلته نه ورکوم او د دې ځای نه ورکوم. وی زه چې کله د دې مندر ته لاړ شم نو وی په مندر کې به له دننه جواب ورکوم. خلکو وی صحیح ده، وی چې په پلان کې تاریخ باندې به شاه صاحب راځي او د هندو د دغه ته چې کوم د هندوانو د مشر ته پنډت ته دې ته به مطلب دی چې جواب ورکوي. وی ښه،
مسلمانان هم رالل، هندوان هم رالل، خلق زائرین سیل کوونکي رالل چې یاره اوس به دی څنګه جواب ورکوي. شاه صاحب راغی او د دغې مندر په دې دروازه کې ودرېده او د قرآن مجید تلاوت یې شروع که. د قرآن مجید د آیات مبارک کې وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. چې الله وی که دا قرآن ما په غر باندې نازل که نو دا غر به زما د یرې نه او د دې قرآن د دې بوج نه هغه به مطلب دی چې زری زری شي او دا به د الله د یرې نه ښکته راورغړي. وایي چې کله دا تلاوت شروع که نو بس یکدم دغه مندر په لړزېدو شو او د دې نه دا خښتې او دیوالونه دا کاڼې دا خاورې دا ترې راپرېوتل شروع شو. دروازې کړکۍ هم په ړقېدو شولې. بس دا هندو د مندر مشر چې کم دا هندو د هندوانو پنډت هغه رامنډه کړل او د شاه صاحب په دې خپو کې پرېوته او چې پرېوته وی جي بس معافي راته وکړه. وی معافي راته وکړه وی نور قرآن مه لوله او وی که نور لولې نو دا ټول مندر راپروزي. خو بیا ترې وروسته تپوس کوي چې یاره دا څه وجه ده چې ته رالی او قرآن دې ولوسته او د قرآن د لوستلو سره دا مندر راپریوزي دا په ړقېدو شو راپروزي. وی دا څه وجه ده؟ وی ګوره دا قرآن دی او قرآن الله تعالی وی که په دې غر ما نازل کړي نو دا غر به هم راپروزي، د دې نه به هم دا کاڼې راپروزي. وی دا جوماتونه چې دي دا د الله کورونه دي. په دې جوماتونو کې هر وخت دا قرآن لوستلی شي او بیا هم په ځای باندې ولاړ دي او ستا په دې مندر کې چې ستاسو دا دین او ستاسو دا مندر وی په ناحقه دی ما پکې یو آیات شروع کړو نو هغه ټول راپروزي وی. بیا زما محترم میزانو زمونږ مذهب حق دی، زمونږ دین حق دی، مونږ به ټیک د منډې مو یو طرف بل طرف ته خو آخر به بیا هم دقه کلمې له راځو به که نه. مونږ نه به خطا هم کیږي، مونږ نه به ګناه هم کیږي، ولې مونږ فرشتې خو نه یو، مونږ خو دلته انسانان یو. انسان نه خطا هم کیږي، د انسان نه ګناه هم کیږي، انسان نه هر قسمه ګناه هر قسمه خطا کیږي. کل بني آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. هر بني آدم نه خطا کیږي خو بهترین خطاکار هغه دی چې هغه توبه وباسي. صحیح ده که نه؟ او خطاکار چې توبه وویستله نو حضور مبارک وایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. چې کم بنده توبه وویستله د ګناه نه هغه داسې شه لکه چې ګناه یې نه ده کړې. خو د مسلمان یو څو صفته دي. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې د مسلمان څو صفته دي. یو صفت یې دا دی والکاظمین الغیظ، چې انسان مسلمان به غصه خوري، چې کله دی غصه شي نو غصه به داسې نه کوي چې د هغې غصې بدل حتی چې داسې وکړي چې بس هغه انسان له یعنی یا مطلب د ډس پې وکړي یا پړق ورکړي او هغه له تکلیف ورسوي. بس دی به خپله د مسلمان صفت دا دی چې دی به غصه وخوري. دویمه دا چې والعافین عن الناس، د مسلمان صفت دا دی قرآن وایي چې دی به خلکو ته یو بل ته عفو درګذر کوي. کله چې د دې د لاس نه خطا راغله نو یو بل ته به عفو درګذر کوي. او دریم صفت الله جل جلاله قرآن کې دا وایي والله يحب المحسنین، الله محبت کوي د هغې خلکو سره چې بیا د یو بل سره احسان هم کوي. داسې هم نه چې ما معاف کړلې بلکې د یو بل سره به احسان هم کوي. که دغې بنده باندې تکلیف راته ته به زه او د هغې هغه تکلیف به د هغې نه لر کوې. ته هله مسلمان به حسابېږې او ته به هله د الله تعالی بنده حسابېږې. او زمونږ او ستاسو په معاشره کې الحمدلله همدغه شانته روانه وشي او بیا د هغې جوړه وشي، بیا د هغې نه پس د هغې خپله ورورولي وي او خپله جوړه وي. نو زه امید لرم چې د کمو فریقینو منځ کې په کومه خبره باندې هغه خبره ښکاره خبره ده، په کومه خبره باندې روانه راغلې ده، په کومه خبره باندې ناچاقي راغلې ده، امید دی چې دلته د الله د دې کلام په وړاندې چې دې کلام باندې لاس ږدي نو دوی به د زړه نه مکمل یو بل ته هغه خیرې وباسي. صحیح ده که نه؟ او دوی به دا وایي عهد به کوي چې الله دې ستاسو هم معافي نصیب کړي، زمونږ دې هم نصیب کړي او آینده دپاره به انشاءالله یو بل ته هېڅ قسمه په زړه کې یو بل ته خیرې نه وي. او بیا به موږ خپله زندګي د خپلو وروڼو په شان ته تېرو. او دې مشرانو له دې الله تعالی نور هم د حیا د عزت ژوند سره زمونږ او ستاسو ورکړي چې دقه شان په داسې روانو کې هغې مخکې کېږي او جوړې کوي. نو انشاءالله العزیز دا معاشره به ډېره ښه طرف ته لاړه شي
او د خوشحالۍ او د امن طرف ته به لاړه شي. نو الله دې دوی لم د حیا او د عزت ژوند ورکړي. دا زمونږ دلته یو حادثه شوې وه زمونږ نعیم روډ سره حاجي نعیم خان سره. بیا هغې کې مونږ خپل ځاني منډه تړله شروع کړه. ما سره په مختلف وختونو کې خلیل خان هم تللی دی، افضل خان هم تللی دی، اعظم باچا، غزان خان، دا ټول ما سره تلي وو. د نعیم حاجي صاحب دی خدای پاک ډېر عزت وکړي او زمونږ هغه ورتلل هغه چې مونږ له کوم عزت راکړه په هره پیره به چې لاړو هغه به مونږ سره په کمو اخلاقو او په عزت میلاوېده. زه د هغه ډېر مشکور یم. نن سبا په دې پښتو معاشره کې که موږ خلکو په اول سر کې د یو بل نه برداشت وکړو د خبرو نه، که موږ کې کمی دی نو د برداشت کمی دی او د تحمل کمی دی. ډېر داسې څیزونه چې هغه په دې معاشره کې د جګړې باعث جوړیږي هغه د جذباتو خبرې وي. په جذباتو کې موږ راشو او مطلب دا دی هغه میدان ګرم کو، بیا وروستو په هغې باندې موږ پیمانه یو. بادشاه صاحب له دې الله ډېر اجر ورکړي او هغې سره چې کوم مشران په دې کې هلې ځلې کړي دي، یقینا اوس مې سوچ کو چې خدایه زه به د مشرانو ته څه ویم. نو دا مشران مفتی صاحب به هم دا خبره ومني، نور مشران دا خبره کوي چې اصلي شی نیت دی، چې وی نیت پاک منزل آسان. دوی چې کومې هلې ځلې کړي دي نو د دې نه څه سیاسي عزایم دي، د دې نه څه نور څه عزایم دي، خو دې چې کوم عمل کړی دی نو انشاءالله دا به د الله ته دین نږدې کوي انشاءالله. دا تکلیفونه، دا غمونه، دا د شیطان سره تړلي څیزونه دي راځي پکې. نو د دواړو فریقو ته د زړه د کومې نه مطلب دی ډېر خوشحاله یم چې ډېر ښه په وخت باندې خبره وشوه او ټول ملګري مشران چې کوم دي په دې متفق دي چې یاره وخت په ښه طریقې سره تېرول غواړي. نو موږ هم دا خوښه ده چې وخت په ښه طریقې سره تېرول غواړي. د ورورولۍ دوه څلور خبرې به در سره وکړم. د ټول نه مخکې خو زه د نعیم خان، د زاهد خان چې دا یو فریق دی او بل فریق خالد سید، محمد ریاض، اختر علی او راحت الله دویم فریق دی. دوی له د خپل طرف نه، د خپلو ملګرو د طرف نه مبارکي ورکوم چې شکر دی نن د دوی کور روغ شو. د دوی په منځ کې چې کمې غلط فهمۍ وې، کمې دښمنۍ وې، کم بغضونه و، انشاءالله د نن نه به غټول ختم شي. او په دې موقع چې زه د دې جرګې مشران د صمد باچا، د اعظم باچا، د غزن حاجي صاحب او د خلیل خان شکریا ادا نه کم چې په دې روغه کې وی خپل ستړي وکړل، هلې ځلې پکې وکړې او نن دوه کورنۍ، دوه فریقه او دوه پارټۍ را یوځای کړې او انشاءالله لږ ساعت بس په هغه یو بل ته ورتر غاړه باسو. نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده او د فخر خبره ده چې په یو علاقه کې داسې خلک وي چې هغوی کله دا محسوس کړي چې د دوه پارټو، د دوه ګروپونو، د دوه خاندانونو څه داسې خفه خوشحاله راشي، نو داسې خلک پکې پاسي، خپل محنت وکړي او هغې کې بیا الله پاک خپل فضل واچوي او هغه ډېرې لوی لوی دشمنۍ بیا ختمې شي. چې په دې موقع څنګه تاسو ته پته ده نعیم خان زمونږ یو فریق چې دوی کاروباري شخصیت دی، خپل کاروبار کوي، دا دشمنۍ یا دا
یو بل سره ترپګنۍ نه خوښوي او دې باندې مونږ شکریا ادا کوو چې دا زمونږ نور رونه دا بل فریق چې دوی پې دعوه کړې وه د خدای په نامه فی سبیل الله وبخل. نو دام ډېر د دوی د خوشحالۍ مونږ د ټولو لپاره مقام دی. زه به د یو خبرې له زور ورکړم چې څنګه نن دا دواړو پارټۍ راغونډې شوي دي، دا تاسو ډېر د عزت خلک، ډېر سفید پوش خلک د دې ګواه چې دوی روغه به انشاءالله اوس وشي، یو بل ته به ورته غاړه باسي. نو زه به د دواړو فریقونه دا امید ساتم او دا ورته ډېر په کلکو ټکو مو ویم چې دا روغه نن وشوه نو پکار دي چې دواړه فریقه ښه په ایماندارۍ په دې عمل درآمد وکړي. دا نه د منافقت روغه نه، روغه ماغه خوند کوي چې هغه ښه په ایماندارۍ او چې کله دې نه لګي یا د چا سره دشمني نو هغې کې منافقت نی پکار، غم ښه په نره او ښه په پښتو پکار وي. نو زما به دواړو فریقو ته بیا خبره جاری ساتم چې انشاءالله کم د جرګې ممبرانو دوی سره خبرې کړي دي نو په هغې به پوره عمل کوي او خدای مکه چېرته یو فریق چې هغې کې هر فریق وي هغوی په هغه شرایطو عمل درآمد ونه کو نو لاول زه زمونږ مفتی صاحب ته هم زه دا درخواست کوم او د جرګې دا ممبران د هغې فریق خلاف به چې زمونږ څومره زور وي هغه به کوو. نو زه ډېر عزتمند دي دواړه فریقه، دواړه د دې علاقې پښتانه دي. انشاءالله مونږ دا امید ساتو چې دغه به ضرورت نه راځي. عزتمندو بیا زه آخر کې ستاسو د ټولو ورونو شکریه ادا کوم، د جرګې د ممبرانو هم ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو هم دلته راغلی. دا ستاسو پکې خوشحالي وه، تاسو په دې روغه کې دلچسپي ساتله، دا علاقه هم پې خوشحاله ده، دا خلک هم پې خوشحاله دي چې دا دوه فریقه نن به روغ شي. نو انشاءالله زه به د امید ساتم چې د جرګې دا ممبران به دغه شانتې خپلې هلې ځلې ساتي او چې دغه شانتې هر ځای کې داسې دوه کورنۍ واري نو د هغوی په روغولو کې به که خیري خپل کوشش کوي. مونږ الله حاضر ناظر ګڼو او دا قرآن د الله حق او سچ کتاب ګڼو. مونږ د دې قرآن مجید حرمت او عزت لرو. مونږ یو بل معاف کړل، مونږ آینده دپاره یو بل سره هېڅ قسمه زړه کې دښمني تربګني وغیره نه وي. الله پاک مونږ ټولو ته معاف وکړي. تاسو مبارک